بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع شروط تضمين الشاهد. نهم فصل تذکرتا د شاهد د ضامن کېدو شرایط بیانوي. تاسو ته پته ده چې کله ګواه رجوع کی نو بیا په هغه باندې زمان راځي کوم چې د مدعا علیه نه کم حق مدعی ته میلاو شوی د هغې څلور شرایط ورله بیانوي. اول شرط دا دی چې د ګواه به رجوع بعد القضا کړي پس د فیصلې نه. کله قاضي فیصله نه ورولي نو بې شاهد ګواه رجوع وکړي نو په هغه باندې څه زمان نه راځي. وجه دا ده چې د چا حق په عمل کړی نه نو مدعا علیه نه حق مدعی ته نه ورکړی لا فیصله نه ده شوې نو د څه شي ضامن جوړ شي. وګورئ شروط تضمین الشاهد. شروط أربعة. الأول أن يكون الرجوع بعد القضاء فلو قبله لا يجب الزمان. وبرسېدلی دویم نمبر دا رجوع د شهادت نه به د قاضي په مجلس کې کړي. ولی تاسو ته پته ده چې د قاضي د مجلس نه علاوه کوم رجوع کیږي هغه رجوع له اعتبار نه نو چې کله رجوع له اعتبار نشته نو په هغې باندې به احکام هم نه مرتب کیږي. والثاني أن يكون الرجوع في مجلس القاضي فلو كان في غيره لم يصح فلا يجب الزمان. دریم تاسو لږ بر وګورئ دا قدري کې ویلي چې د شهادت په وجه باندې به د مدعي عین چې حق داسې حق چې هغه به عین وي هغه به هلاک کړی او بغیر د عوضه به هلاک کړی. یادم چې قدري کې ویلي د دې ګواهۍ په وجه به د مدعي حق دا به هلاک کړی او هغه حق به څه وي عین به وي منفعت به نه وي. داسې عین به وي چې عوض به پکې نه وي. که عوض پکې و یا داسې وایه که عین نه و منفعتو بیا په زمان نشته ځکه د منفعتونو زمانونه نه تاسو ته پته ده. او که عین و خو د مدعي ته عوض هم میلاو شوی و د قدري کې صفا ذکر و نو بیا به پکې هم زمان په ګواه باندې نه وي. مثالونه راځي ورته وګورئ. والثالث أن يكون المطلب بالشهادة عين مال عين مال به هلاک کړی. أن يكون المطلب وایي فلو كان منفعة كشر منفعت هلاک کړی لم يجب الزمان زمان نه واجبېږي. وجه لأن المنافع شدي غير متقومة عندنا قیمتي خو نه دي زموږ په نظمانه بالإتلاف. اعتراض نکاح کې خو یار منفعت دیو داغي عوض هم وي مهر نه وي که نه وي د ښځې نه فایده اخیستل منفعت دی عوض شته. داغي جواب دا دی اظهارا لشرف المحل د بزعی د شرافت په خاطر باندې هغې کې پیسې مقرر شوي. بل اعتراض اجاره کې هم د منفعت قیمت وي یار خلک اجرت الی که نه الی. داغي جواب دا دی چې دغې ته ضرورت دی. ورته وګورئ وإنما قومت بالتملک او د منفعتو قیمت لګي چې سړی کله مالک جوړیږي په نکاح کې نکاح کوي. اظهارا لشرف المحل د محل د شرافت په وجه دا محل ډېر شریف محل دی اگر که مې صاحب ته نه دی خبر دوه ګوتې فوټې دی په لکونو باندې کېږي. شیخ صاحب وایي که نه وشنه ښې مزې پې کېږي. ښه والرابع څلورم ما دریم او څلورم یو ځای باندې ویلي. څلورم دا دی چې عوض به پکې نه راغلی. دریم دا و چې عین به وي. څلورم دا چې عوض به ورته نه میلاو شوی د چا حق چې هلاک شوی هغه ته. ان یکون اطلاف المال بغیر عوض به وي فإن كان بعوض لم يجب الزمان سواء كان العوض عین مال د عوض که عین مال وي او که دغه عوض سواء كان العوض که وي دغه عوض عین مال وي او یا منفعت لا حکم المال د عوض منفعت وي خو د مال په حکم کې وي. لأن الإتلاف بعوض کلا إتلاف اطلاف بعوض چې دا داسې لکه کلا اطلاف دی کاپ شته اوس ښه جي. اوس مثال واورئ د دریم والا ما هغه قدري والا مسله ده. ګواهانو ګواهي ورکړه چې هلکه زید ښځې له طلاق ورکړی
قاضي د ښځه زید نه جدا کړله. زید غریب یو میش هم دقه شان وګرځېدلو لکه څنګه چې ټول عمر نصیر ګرځي، همدغه شان قلارې به خیرې ورته کولې. بیا یې میش پس ګواهانو ویل موږ دروغ ویلي، سره طلاق یې ورکړی نه دی. نو واپس یې ښځه شوه. دا یو میش چې دا غریب همداسې ګرځېدلی نفع نه ده حاصله کړې، د دې تاوان به یي که نه یي به نه یي به ورسېدلی بیا قدري کې وه دا مسله ښه. مثال الشرط الثالث شهدا على رجل أنه طلق زوجته بعد الدخول وحكم القاضي بالفرقة ثم رجع الشاهدان لم يزمنا شيئا لأنهما لم يهلكا على الزوج إلا منافع البضع او منافع البضع وهي غير متقومة بالإتلاف. خریدي بل مثال وخایي چې عوض ته ملاو شوی څلورم شرط چې کوم هغه دا دام قدري کی وا زید د امر نه زید چې په امر باندې کتاب خرڅ کړي مبه به خرڅ کړي دا په 100 روپۍ باندې هغه معنا دا غواهان راوستل غواهی ورکړه. زید غریب نه کتاب واخیستل او امر د طرف امر ته ویل 100 روپۍ ورکا، زید ته 100 روپۍ ملاو شو، ایواز ورته ملاو شو. او د کتاب ریټم د 100 روپۍ یا د دینم کتاب کم ریټو. نو سبا لګوان رجوع کی زید دانش ویلې چې ما زما مو بیا هلاکه کړي بار تاوان راکې ځکه یو ځو ته ملاو شوی دی. دا قدرت کیو کنه زین کې مشته کنه کچري کتاب د 100 روپو مثلا او غواهانو غواهی ورکړه په مری خرڅ کړي 500 روپۍ یاد کړي به رستو رجوع وکړو نو 500 روپو به زمینی وي. شهد على شخص ببيع شيء بمثل قيمته واكثر، هذين قيدون لقولي بمثل قيمته باكثر ماني ثم رجع لم يزمن للبائع شيئا ولي لانه اتلاف بعوض وان شهد ببيع شيء باقل من قيمته برجوع کی زمن الفرق زمینا دوړه به زمين جوړي کړي دا فرق. الفصل العاشر والشهاده على الارث. تاسو لږ متوجي شئ شپږ شرایط دي که څوک په میراث باندې گواهی ورکوي د گواهانو لپاره. څو شرایط دي؟ شپږ. شروط الشهادة على الارث 6. الاول په دې شهادت کې به د مورث نه وارث ته میراث راکاږي، مورث نه به وارث ته میراث راکاږي د شهادت کې، یا به حقیقتا وي حقیقتا داسې لکه الکه دا عین شی چې دی مثلا دا کتاب دا د پلان کیو دا د زیدو او زید مړ شو دا د میراث پاتې شولو او دا کوم مدعی چې دی دا یې زوی دی بس تر منتقل شو پوره خبره وکي. یو شرط پکې دا شو چې میراث برکاږي د مورث نه چاته وارث ته، یو طریقې دا وا او بل یو حکمن طریقې مشتري بس سره دومره وای پلان کې عمل دی او دا شی دغه په ملک یو یا فی یده بلاس کیو یا د مستعیر بلاس کیو یا د مودا بلاس کیو یا د مستاجر بلاس کیو او هغه مل شنو داغه نه بوس ورثه تخپل منتقل کیږي. تاسو ګوري برحال د دې عنوان دا شو دی اول چې گواہی به بده ور کوي په گواہی سره بدا ثابتې چې میراث ته مورث نه دا منتقل شو وارث ته راله. الاول جر الملك رخل د ملک د من المورث د مورث نه وارث ته یا خو حقیقتا وی به یقول داسی وی دواړه چې ان هذا العين كانت ملكا لفلان پلان کی ملکو ما تغمل شو وترکها میراثا نو دای بطور میراث پر خودلو لهذا المدعی تا حقیقتا خبر وکړه صفا را منتقل کو یا به حکمن وی یعنی صفا بنی وی له حکم بمددی څنګه ای یقول ان فلانا مات وهذه العين في ملكي پلان کې عمل شو دا شی دا عین شی دا په ملک او فی یدی دا په ید کې یا دا د مستعیر سره عاریه چاله ورکړو او یی د مودا سره امانت ورسې خو یی د مستاجر چاته بجرت کې اخیسته نور داونه وی چې دای وارث ته تر منتقل او وترکها میراثا لهذا المدعي ټکه پکونه وی مشه دغه ملک ثابت شو هغه مل د خپل منتقل حکمان را منتقل کیږي ورث زده شو کا. دویم شرط تاسو لګو ګورئ گواهانو با
ادراک د میت کړی چې مړ دی به ادراک کړی صرف په سما کار نه کیږي پلان کې عمل دی او ورثه ته میراث منتقل شو ځکه دا باغ صورتونه کې نه دي کوم صورتونه کې چې صرف په تسامح باندې گواہی ورکول صحیح دي تاسو پوهیږئ ځکه دلته کوم شی چې وارث سره منتقل کوي په حقیقت کې مورث ملک دعوه کوي دا د مورث ملک دی او چاته ملک ثابتول په دې معنی شهادت به تسامح کافی وي پیږي کنه پیږي یار چا چې ملک ثابته معاینه بدی کړي مشاهده بدی کړي اله بګوي ورکه صرف خلکو نه دی ورېدلی چې پلان کې ملک دا نه دا کافی شهادت به تسامح نه دا کافی بدیږي بهرحال ايدرک شاهدانی دوالو گواهانو به ادراک کړي المیت د مړي دا به لیدلې فلو لم یدرکاو کچری ادراک نه کړي لم تصح شهادتهما گواهی نه ټیک وجه صدا لانهما یشهدان بملک المیت دی خود د میت د ملک گواهی ورکي چې د دې شی مالک او وسمړل ورثو تراله دا څه ده کنه نشا د ملک او شهادت ول الملک چې لا تقبل بالتسامح کنه ونه رسیدلې وي ولا بد فيها من المعاينه معاینه بکار ده ولهذا قال في البزازيه کې وي شهدا ان فلان انده مسله ذکر کړی دا دو کسانو گواہی ورکړل چې فلان ابن فلان چې ما تمل دي وترک هذه الدار برخه میراث کې ولم يدرك الميت حالان کې هغه مړ لیدل نه فشهادتهم چې مړ دي داین لیدلی فشهادتهما باطله ولی لانهما شهدا بملك ولم يعاينا سببه سبب ولم يعاين کړي د څنګه مړل ملک دا خو کوي او سبب ولذي لیدل نه دي ولا معاینه کړي نه دي ولا رايه في يد المدعي او دا سم نه چې مدعي پلاس کې لیدلې وهم گزاره به کوله والثالث ان يوزع الشاهدان سبب الوراثه لکبر وګوري دریم شرط بګیدار چې شاهدان به سبب وراثت هم ذکر کړي دا سړی مړ دی داغه دا شیو د وارث ته منتقل شوی الکه راي څنګه وارث دا میات کا زوی دی جی سبب میراث په ذکر کې اورور دی خزه دا خاون دی دا په ذکر کوي کا تو غره ايوزي الشاهدان سبب الوراثه الخاص الذي خاص سبب وراثت ورث به المدعي چې مدعي باغ باندې وارث جوړيږي الميت د مړینا فإذا كان أخاه وجب يقول تسوي شيء إنه أخوه لأبيه أو لأمه أو لهما يعني عيني دي التي دي خيفي دي وكا عيني دي والرابع أن يسند الشاهدان الملك للميت الزمن الماضي بأن يقول تسوغري دي شاهد گواهان چې گواهی ورکي د مړي د باره چې دا شی د مړي دی دا ملک دی نو زمانه ماضی کې به یادې چې زمانه ماضی کې دغه ملک دا به وایي ايسند الشاهدان چې اسناد بګي گواهان د ملک للمیت مړی ته به کوي خو زمن الماضیه کې چې مخکې زمانه کې دغه څنګه به یقول نشهد انها كانت دا شی چې دی د ملک د فلان متوفاو فویږي کنه به پنځم دا به وایي چې لکه دا مدعي دا وارث ته او د دې علاوه نور نشته او که دو درې کسانی وای د دو درې وارثان دي څلور دي پنځه دي دیونه علاوه نور نشته مون قدرت کې ویلو کې خیل می کنه قاضي به قبلې چې دام وای چې نور نشته اي يقول الشاهدان ان هذا المدعي وارث هذا الميت اذ شي سبه اچھا دا ټکه خو به خبره ده ایک وای بل دی ور کی چل کر اصله فی الحال وارث ته صرف بده کار نه کیږي جن وسې دي اے اورور دې کې چې سید اورور به من وسې وي خو محجوب به کنه نو دغه بنی کافی چې دا اورور دې بلکې څه وي فی الحال وارث هم دي بالفعل وارث هم دي بالقوه نه یادو تاسو پوه شولې اي يقول الشاهدان توي ان هذا المدعي وارث هذا الميت اذ يمكن ذلك ممكن ان يكون محجوبا او محروما ودا بلدار وقت ما ویلو اي يقول الشاهدان شفقم شرط الله وارث لهذا الميت غير هذا المدعي دا خبره وا سرم دای وارث ته او يقول يا بداسي ويدوالا لا نعلم له وارثا غيره الفصل الحادي عشر ولسم واخر فصل او ما قبل اخر فصل لا سكن
تعذير شاهد الزور لکبر وګوري دا مسله د قدرت کې ویلې وا څوک چې دروغ گواہی ور کوي تعذير به ور کو کنه تعذير خو تاسو خپې جنې هغه به جاری کو کنه تعریف د تعذير خو درځي څه ته وایي دا خو نه هغه سزا ته ویل کیږي چې شرعي تور د هغې لپاره څه حد نه مقرر شوی لیمیټډ نه دا د دې نه کم زیات به نه او امام ته سپارل شوی بلکې دې کې خاص امام ته سپارل شوی قید هم نشته دی نور هم تعذير کولی نور خلک خیر راځي والله تعذير شاهد الزوري وجب تعذير بلا خلاف د یو مسله شوله تعذير چې وجب معنا سبب تعذير یو ګنا د شاهد الزور تعذير چې دا خوده البته اوس صحیح د وجب خپل معنا معنی وي واجب د تعذير د شاهد الزور یادې ښه تعذير واجب دی بده کې اختلاف نشته دی اوس به تعذير څنګه ورکو نو موږ قدرت کې اختلاف فعلو امام زبوی تعذير ادا دی ته تشهیر به وکړو مخبول تور کو بازار کې به پیوازونه کول غنا سړې دی غلې یا چې کوم د محلي غټ جمعات دیږي کې اور کزان ته بچ کې دي سړینا او صاحبین وینا خو مضبوط دی وو رسې به خبره مانی او کتوبه نو باسي نو به د ټول اتفاق دی چې وهلې پکار دی نو کتوبه او باسي توبه استلی امام سے برایدار صرف تشهیر به وکړو صاحبین وی به وو او کتوبه نو باسي په هر حال به وو فتوا الت القول الصواب کدا وشي د امام سے قول مفتابی دی واختلفوا في كيفية التعذير فقال أبو حنيفة رحمه الله تعذير التشهير به تشهير كولي فينادى عليه پد باواز وکړل شي په سوقه په بازار کې یا په مسجد حي کې فيقال لا سي ویل شي هذا شاهد الزور فاحذروه تمن شي امام يوسف رحمه الله امام محمد رحمه الله وي يضم اليه ضرب اصوات کوړو ضرب مرسل ملګری کوسي بن پریدو هذا اذا تاب فاذا لم يتب واصر على ذلك وبرق اصرار کوي په دغه شهادت الزور باندې نو به ټول اتفاق دی فانه يعذر بضرب خصم سم به اجماع ده الفصل الثاني عشر دولسم فصل اجرة المزكي والمشخص والمبعوث للتعديل وليس بدا کوم کس چې مزکی دی کنه د خرچه به ورکو د لکنه څوک تشخیص کوي تشخیص روان دی تشخیص هم تقریبا دقه معنی ده دا سړی صحیح دی کنه دی او مبعوث کوم کس چې موږ مزکیانو ته ورقه ورکو ته وایو دا وروړه متزکیه وکي دغه ته چې مزکینو ته چې څوک لیګل شي نن سبا خو سرکار د طرفه دا مقرر دي دا خلک او ته بغیر تنخواه ملاويږي علم دې کنه دا کوم شي دغه وړي دا څه ته وایي عدالت کاغذونه عدالت کاغذ صيغه ته سنو وي خلک سمون ته بل سنو ته وي چې قب سره غلي عدالت د طرفه نوټس ته وي کنه بالکل دغه شی دی چټي چوړي خجي تاسو ګورئ اجرة المشخص في بيت المال وقيل على المتمرد دا څوک چې مشخص ته سره معلومي گواهان دا ټیک دي کنه دي نو د اجرت به بچای بیت المال باندې وي تنخواه ولا مقرر کی او څوک چې دا د ضرورت ولې پیښ شو د گواهانو تزکیه ته مدعی انکار کو متمرد هغه په وجمانه پیښ شو هغه نه بیلوي وقيل على المتمرد تاسو پوه شولې تاسو پته راکنه چې مدعی ونه غوړي چې تزکیه دی وشي نو به خو امام صاحب بنظم تزکیه لازم نه ده خمونه المشخص على المتمرد قاضي خان کله عبارت دی قاضي خان حواله ورکړي الته مشخص نه دی لیکلی مستحضر لیکلی دی المستحضر صفحه نمبر 291 جلد نمبر 2 اغا مونت ابوج خرچه مرچه د مشخص به متمرد معنی وي او صحیح وي دا صحیح ده وقيل يكون في بيت المال باني بوي فاذا احذره
کله چې دا مدعی را حاضر کو يحبسه القاضي عقوبتا قاضي به عقوبت په اعتبار سره گیر کی څه مطلب چټي ور لګري داله کراشه مجلس عدالت ته نه راتللو بس قاضي به کسانو رولې غلغو پورا خرچه وکړله بزور راوستلو نه د دې بوجه به قید کی ته نه راتلې موږ تاسو چټي در لګلې و نوټس تر لګلې به هم نه راغله او دي کسانو کوم خرچه شوی د گاډي کې ته راغلي دي خرچه هم ته ویوالي اباځي وی نه دا خرچه په بیت المال ده نو هغه بوج د مشخص چې د مستحضر حاضرون کی څوک چې حاضرای قاضي خان کې مستحضر او تاسو سم ویل کا بوج دا کس چې څوک دا مدعی را حاضرای دا به متمرد هم په دغه انکاری معنی وای کنه عمدا سید او چاویلی بیت المال معنی وای بهر حال چې حاضر کو قاضي به قید کی د عقوبت په تور چې ولې نه رات لزمن خبره دینه منله عمونه الرجاله على المدعي في الابتداء فاذا امتنع فعل المدعى عليه وليس د گواهانو رجاله د ګټو اساس وای کی کنه خجی و مؤونة الرجالتی همدا مطلب بیوالو چې هغه بوج خرچه د پیدل راتلون کو خلکو پلار کې خوراک مراک ته ضرورت پېښ شوی دا په مدعی باندې گواهان را روان دي په ابتدا کې فیدم تنع نفعل المدعى عليه صدوی کی عبارت څه ده فیدم تنع اوله کې څنګه ومونه الرجاله على في الابتداء ابتدا کې په بده معنی به فاذا امتنع المدعى عليه مدعى عليه څه مطلب کوم مدعي منع شو فعل المدعى عليه برحال پټکی کې نه سم نو په مدعي معنی وای ک گواهانو خبرې صحیح ده گواهان د مدعي دی په معنی وای د پیدل کوم خرچه ورچه کړي راتک او کاغه من شلو نو مدعي عليه باندې صحیح ده بس هغه انا ورکه مدعي انکار کو دا بوجه گواهان ته خرچه شوی ده نو د څه به جوړ کو کچري مدعي منل نو صاحب ورکه یو کنه مدعي معنی وای ور حال دا وګورو